الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. دو آخرت او داغی کی د حاضری او داغی په نتیجه کې د کامیابی او ناکامی واقعات او بیا چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو بیا جنتیان به د خپلو غمونو خاتمه به د هغوی وشي نو بیا به د نورو خلکو غم چڼی نو د مجرمانو نه به تپوس کوي چې تاسو جهنم ته سره وستي یئ نو هغوی به ورته جواب ورکوي څلور کارونه موږ کوله او دا کارونه مسلسل کول مرګ هم راته په دې باندې راغی نو د دې وجې نه موږ جهنم ته راغلي او دا پته جنتیانو ته ده چې جهنمیان ولې جهنم ته تلي خو دا د زیات خفه کولو دپاره هغوی ته او د تخبیخ او زورنې دپاره چې موږ درته هلته به بار بار ویل چې غلطي مه کوئ ورانې مه کوئ شرک او کفر مه کوئ بېدیني مه کوئ خو تاسو به نه قلارېدئ کل نفس هر یو تن زنانه ده او که نارینه دی مشر دی او که کشر دی او که د هر قوم او نسل سره تعلق ساتي هر نفس یعنی هر تن بما کسبت رهینتون په هغې چې د نفس کړي دي ګاڼه به د الله سره دی به د الله سره بندي د الله سره به دی قیدي وي الا او دا به کومې پورې قیدي څو پورې چې تمام هغه حقوق چې د په سر باندې پراته دي څو چې دا حقوق ادا نه کړي ها الا اصحاب الیمین مگر خلاص والا خلق به د دې محبوسیت نه او د دې قید نه او د دې شرمندګۍ نه به خلاص اصحاب الیمین معنا خلاص والا خلق د دې مطلب دا دی چې د الله د عرش خي طرف ته چې کوم خلق ناست او دایم معنا دا چې اصحاب الیمین هغه خلق دی چې عمل نامې هغې ته په خلاص باندې به میلاویږي او دا په خلاص باندې عمل نامه ملاویدل دا د جنتی توب نښه ده دا گویا کې د جنت ویزه ده او دا اصحاب الیمین به چرته وي فی جناتن په باغونو کې وي اوس کله چې جنت ته جنتیان لاړ شي او جنتیان د جنت په دې نعمتونو کې وربوخ او ورننوځي نو هغې ځکه چې قرآن د هغې باره کې وایي چې جنتیان به وایي چې الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن حمد و ثنا د الله هغه ذات له چې تمام غمونو نه یې موږ خلاص اوس هېڅ غم نشته نه د بیمارۍ نه د مرګ نه د ولږې او تندې نه د نورو مشکلاتو د تمامو غمونو خاتمه هغه وخت وشي چې جنتیان جنت ته دننه شي نو چې کله سړی د خپلو غمونو نه فارغ شي نو بیا د بل غمونه چڼئ نو جنتیان سوچ کوي چې هلکه پلانې کاکا او پلانې ماما چې موږ سره به داسې یو ځای ګرځېده را ګرځېده اخو په نظر باندې نه راځي او کورونه دوه دي یو جنت دی او بل جهنم دی
نو چې جنت کې نشته نو دا بدقسمته به جهنم ته تللی. په دې قرآن کې ذکر دی جنتیانو ته به یو جنتی وایي چې انه کان لی قرین، زما یو ملګری و او ما ته به قسمه قسمه لچکرې کولې او غلط عقیدې او غلط عملونه هغې طرف ته به زه رابللم، خو ما د هغه خبره نه وه منلې او زما ډېر خاص دوست و او جنت کې نشته نو کیدی شي جهنم کې نو راځي چې د جهنم ته سر ښکاره کړو. جنتیان به ورته وایي چې موږ یې په بلام نه ولو، موږ جهنم ته نه ښکاره کېږو، خو دړه به وار نه کوي نو دی به په جهنم ته به سر ور اوچت کي، ځکه جنت به اوچت وي او جهنم به لاندې. نو فرآه فی سواء الجحیم، نو د جهنم پر مینځ کې به وویني. دا جنتي به ورته وایي چې که زما د رب مهرباني نه وی نو قریبه وه چې زه به ځان څه هلاک کړی دلته به زه زم پروت وی. نو جنتیان چې په خپله په آرام شو نو اوس د یو بل نه تپوس کوي یتساءلون عن المجرمین، تپوس کوي یو بل نه، تساؤل باب تفاعل دی، خاصه تشارک دی، د یو بل نه تپوس کوي عن المجرمین د نافرمانو په باره کې چې پلانې مجرم نه ښکاري، پلانې نه ښکاري، پلانې نه ښکاري. تپوس کوته ما سلککم فی سقر، څه شي دننه کړي یی تاسو په دې جهنم کې، کما عقیده وه، کم عملو، کم معامله وه، کم معیشتو، کم معاشرتو، کم سیاستو چې هغه تاسو کوو نن په جهنم کې پراته یی. دا مؤمنانو ته ښه پته ده چې کفار او مشرکان او منافقان ولې جهنم ته تللي دي، خدا د توبیخ او زورنې دپاره نور هم خفه کوي. قالو جهنمیان ورته وایي څلور جواب ورکوي، لم نکو من المصلین، من منز نکولو. ذکر د منز دی مراد دی تمام حقوق د باری تعالی دی. ولم نکو نطعم المسکین، او نو منگا چې من خوراک ورکو مسکینانو ته، من مسکینانو ته خوراک هم نه ورکو. نو ذکر د طعام دی مراد دی تمام حقوق د مخلوق د الله دی. نو جهنم ته به څوک ځي چې د الله حقونه نه ادا کوي، جهنمی به څوک چې د الله د بندګانو حقونه نه ادا کوي. وکنا نخوض مع الخائضین، او موږ دننه کېدو به د باطل پرستو سره د هغوی په باطلو کې، چې چا به یو مجلس او یو جلسه او جلوس او یو اجتماع راوغوښتله او کاغی کې به د الله نه انکار و زموږ پې پروا نه وه، کاغی کې به د رسول نه انکار و پای کې پروا نه وه، که چا پیغمبر خاتم النبی نه وه نه مانه بیا پکې موږ ناستو. د باطل پرستو سره به د هغوی په باطلو کې انختیو او باس به م کو او خوشحالي به م کول او مزې به م کولې. وکنا نخوضو، او موږ دننه کېدونکي په باطلو کې مع الخائضین سره دننه کېدونکو نه. معنا دا شوه چې موږ آزاد خیالو. نو جهنم ته به څوک ځي؟ آزاد خیال خلک چې د الله او د رسول نه ځان آزاد کړی دی، د شریعت د پابندو نه ځان آزاد کړی دا جهنمی وي. نمبر 4 وکنا نکذب بیوم الدین، او منګه د قیامت ورځې ته دروغ ویلي. د دوی پر ټولو ګناهونو کې لویه ګناه دا ده چې هغه تکذیب دی په ورځ د قیامت باندې. او قرآن رستو کړه، ولی کله کله یو شی خلک دې دپاره رستو کوي تعظیما له، لکه صدر صاحب چې د رګۍ د جلسې دا ټول نه رستو تقریر کوي. ولې رستو کوي؟ په کار و چې هغه اول کړی وی تعظیما للصدر. نو دا مسله په ټولو کې خطرناکه مسله ده چې انکار دی د ورځې د قیامت نه، دا یې رستو دې دپاره کړه. بیا جهنمیان وایي بدقسمتي دا وه چې دا څلور غټ غټ کارونه موږ کول خطرناک او د توبې مکمله ونه شوه. دا مسله ده چې یو سړي دونه ګناه کړي چې ځمکې او د اسمان د امیر ډک کړي که نه، بیا د الله دربار او د الله دروازه ورته کلاو ده د توبې،
چې زه راشه توبه وباسه، راشه غوږونه ونیسه، اوس توبه تایب شه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. او پیغمبر خدا وایي توبې دروازه په چا نه پوری کیږي حتی یغرغر، حتی چې دا سای دې مرۍ ته راشي، بس بیا دروازه د توبې په دوانې بنده شي. نو دی وایي چې حتی اتانا الیقین، حتی چې موږ ته مرګ راغی او په دې څلورو ناکاره عملونو کې اخته وو او توبې مکمله ونه شوه. الله رب العزت دی نور ناکارۍ به بیانوي، فما تنفعهم شفاعة الشافعین، پس پیدا نشي ورکولی دوی ته سپارش د سپارشیانو، هېڅ سپارشي دوی سپارش نه کوي او که کوي هغه قبلیږي نه. اوس قرآن د دوی نور مذمت کوي. فما لهم عن التذکرة معرضین، څه شوي دي دې خلکو لره عن التذکرة چې د دې ذکر او یاداشت نه چې قرآن او د هغې آیاتونه دي معرضین مخړونکي. پر دې خلکو څه شوي دي چې داسې د خیرخواهي او د کامیابۍ کتاب، د دنیا او د آخرت د کامیابۍ کتاب نه مخړئ. کأنهم حمر مستنفره، گویا که ته به وایې دا خره تریدلي دي. حمر جمع حمار د خر ته وایي او مستنفره د استنفار نه دی، استنفار د نفار نه دی او نفار تیختې ته ویلی کېږي. نو معنا تیخته مستنفرن تریدلی دي، فرت تختیدلی دي من قصوره د زمرینا. قصوره په معنا د اسد باندې دی، د زمری باندې. ته به وایې چې دا کفار او منکرین د قرآن دا خره هغه تریدلي خره دي چې هغه تریدلي دي د زمري نه. زمری چې کله د ګوړکاخر په دې ابتدای کې په دې ځنګلو کې کله چې هغه زمری ویني بس په لکۍ راجنډه کې او منډه کې. څنګه چې کفار محمد مصطفی وینو منډه کې دي، الله بیا راغی ګورې خرابه تختی دي. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتی صحفا منشره. یو موقع کې داسې خبره وشوه چې دا کفار دا مشران دا به د شپې راتلو پیغمبر خوا ته به یې غوږ ایښی او به قرآن ویو. یو شپه دا غټ غټ اکابرین ټولې ناست دي. نو ابوجهل نه ټول تپوس وکړه چې یاره ابوالحکمه رښتیا ووایه دا محمد چې دا څه وایي دا چېرته کهانت دی، سحر دی، ویلیس نه دي، دا الله کتاب وایي. خو چې څه عهدې دي بنو هاشمو قبضه کړي دي. دا یوه پاتې وه د نبوت، دا یوه د نبوت پاتې وه، ده پکې دا دعوه وکړه ټول یې قبضه کړي. راته ووایه چې دا هر څه د بنو هاشمو شو، د باقي قبیلو د قریشو څه شو. زما دې په خدای قسمي په خدای چې څو ما ته وحي نه راغلی او ما ته کتاب نه راکړی شوی چې د پیغمبري ونه منم. نو ځکه قرآن وایي بل یرید کل امرئ، بلکې دا د هر یو خواهش و، بلکې اراده کوي د دې مشرکانو نه هر یو تن ان یؤتی صحفا منشره چې ورکړل شي هغه ته کتابونه خواره واره. کلا داسې نه وه پکار، بل لا یخافون الاخره، اصل خبره دا ده چې دوی د آخرت باره کې ایمان نشته، یریږي نه د آخرت نه. کلا داسې نه وه پکار، دا تکرار دی د حرف ردعه. کلا داسې نه وه پکار، انه تذکره، یقینا دا قرآن خو وعظ او نصیحت دی. ومن شاء ذکره، پس چا خوښه شي په نو نصیحت دې قبول کی. وما یذکرون، په نو نصیحت نشي قبلولی دا خلق الا ان یشاء الله، مگر هغه چې د الله خوښه شي. وهو اهل التقوی، دا الله لایق دی د دې ان یتقی چې د نه یره وکړی شي. و اهل المغفره، او الله اهل او لایق دی چې د نه بخشش وغوښتی شي. الله د دې لایق دی چې د هغه نه په حقیقت کې یا سړی ویریږي، او الله د دې حقدار دی چې د هغه نه سړی بخشش وغواړي. ومن یغفر الذنوب الا الله، ګناهونه بل څوک معاف کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړه یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. دې سره سره موږ لپاره د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي.
कुरानी निज़ाम द शरीयत निज़ाम पर तमाम जहान ख़ासकर पाकिस्तान के रावल सोक दिलकार कई कामयाबी की सोक मुखालफत कई हिदायत वर्तो की कबत किस्मत तबाही की अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब